که چېرې تاسو ایرپورټ ته لیټ ورسېدی او جهاز درنه تلي، نو عام طور کسان څه کوي، عام طور خلک واپس راځي او خپلې ایجنسۍ سره رابطه کوي او بیا هغوی ته وایي چې موږ له بل ټیکټ او بل ټیکټ بیا په لاک روپۍ څه د پاسه لاک روپۍ اخلي. تاسو ته زه یو داسې طریقه ښیم چې تاسو د ډېر غټ تاوان نه بچ شئ. چې کله هم په ایرپورټ ته تاسو ورسېدئ او فلایټ ستاسو مس شو، دا ویډیو د ټولو مسافرو ملګرو دپاره کوم ملګري چې بار ځي راځي یا په ډومبي ځلې یا زاړه کسان دي ځي راځي، خو دا معلومات ورته نشته. دا ډېر پیدامند معلومات دي. ویډیو به خامخا شیر کوئ چې ټول ملګري دې پیدا والي. که کله هم تاسو سره داسې کار وشو، بای چانس اکثر کسانو سره وشي، پاکستان کې خو زیات کېږي ځکه دلته کله هرتالي، کله روډ بندي، کله موټروی بندی، نو کس لیټ ورسي یا دته د ټایمنګ پته نه وه، ټایم چینج شوی، خو ایرپورټ ته په هر څه وجوهاتو چې دی لیټ ورسېدو. کله چې ورسې جهاز تللی دی یا جهاز پول شوی دی، ګیټ بند کړی د جهاز دروازه بنده ده، نور کسان نه انټر کوي. اوس په دې څه کوي؟ واپس په بالکل نه راځئ. کله چې تاسو واپس راشئ، ستاسو هغه ټیکټ لړو زیاتره ایجنسو والا خو په دې کې اړو څه ورکوي نه، او که چې تر ډېرو ښه مشهور جهاز ومي نو هغوی په دې کې ډېرې لږې پیسې، چې مثال تاسو لاک روپۍ باندې ټیکټ اخیستی وي، 10 12 15,000 دونه پورې روپۍ میلاو شي چې دا د هغې په نسبت کې هېڅ هم نه دي، او بل ټیکټ به اخلئ. نو د دې یو شارټ کټ او یو ډېره سرکاري چې کوم رول اینډ ریګولیشن طریقه ده، هغه طریقه باندې تاسو پوه کوم. ټول ملګرو ته به نیم په نیمه پیدا وي، 50% په تاسو ته پیدا وي. طریقې کار څه دی؟ کله چې تاسو ایرپورټ ته ورسېدئ، ټیکټ تاسو سره شته او جهاز تاسو نه تللی دی، په هر ایرپورټ کې دم نه یو خپل ځان له د دې یو ډیپارټمنټ دی، هلته کې لیکلي ټیکټینګ. د سکرین کې تاسو تصویر هم کدی شي، په هغې کې باندې لیکلي ټیکټینګ. ټیکټینګ مطلب دا دی چې دلته کې تاسو د ټیکټونو څه مسله ده، هغه تاسو دلته حل کولی شئ. هغه ځای ته به تاسو لاړ شئ، ټیکټینګ ته چې لاړ شئ، هلته کې خپلو د هرې جهاز والا کسان ناست دي، دغه سرکاري دي، هغوی سره به تاسو ملاقات وکړئ، ورته به ووایئ چې یاره زما دا اوس نی فلایټ و، دا اوس ګنټه مخکې یا 2 ګنټې یا 3 ګنټې هر څومره ټایم مخکې زه راورسېدم، خو زه لږ لیټ رالم، په څه وجه باندې جهاز زما نه تللی دی، ما له بل ټیکټ. هغوی به تاسو له بل ټیکټ کټ کړي، څومره نږدې چې پاسبل وي تاسو ته به هغه ټیکټ هغوی کټ کړي. لکه مثال ګنټه پس بل فلایټ دی یا نیمه ورځ پس یا شپې له یا سهار له، خو نږدې ترین چې کوم فلایټ دی هغه تاسو له کټ کړي او ټیکټ به تاسو نه نیم پیمنټ صرف اخلي، هاف پیمنټ. مثال کې بار ایجنسۍ کې ټیکټ په لاک روپۍ دی، تاسو ته به هلته په 50,000 میلاو شي، او نزدیک ترین واپس د کور د راتلو او ضرورت به هم نه وي. کیدای شي چې تاسو په هغې 2-3 ګنټې کې دننه بل فلایټ کې راشئ. یا که ټیکټ په هغه ټایم کې عام ایجنسۍ کې ټیکټ په 80,000 دی پاکستاني، نو تاسو ته میلاویږي په 40,000. دغسې همدغه طریقې کار دی. د دې چاته معلومات نشته چې واپس راشي نو خفه هم ډېري، تکلیف پې هم تېر شي، کور والا هم خفه، یاران دوستان، او هغه چې کوم کس بار روان وي هغه ته ځان داسې لږ کچه غونته هم بیا معلومېږي چې یاره زه تللی وم، ټول نه مې رخصت واخیستو، واپس رالمه، نو تاسو ته به دغه مسله هم نه راځي، دغې پریشانۍ نه به هم بچ شئ. او ټیکټ خو به تاسو خامخا بل اخلی، ځکه چې بهر تللي دي، ویزه شوې ده یا ریټرنینګ دی، نو خامخا به تاسو بل ټیکټ اخلی. او چې یو ټیکټ تاسو په لاک اخیستی او بل تاسو ارجنټ اخلی، نو هغه بیا نور هم ګران وي. نو دا یو بهترین طریقه ده، پیدامند هم ده، د ټایم بچت هم دی، د پیسو بچت هم دی. نو ویډیو ټولو ملګرو سره شیر کړئ چې کوم ملګري بار ځي راځي، چې هغې ټولو ته دا معلومات وشي او د دې معلوماتو نه پیدا واخلي. د داسې قسم معلوماتي ویډیوګانو لپاره چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. ډېر مهرباني، والسلام.